د پوهېدو دپاره بنیادي طور څو خبرې لازم 3 خبرې لازم دي. نمبر 1 ځان پوهول او بیا د هغې دغه ویلي چې ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ویلو نو قرآن چې وی نو برابر یې وایي، ودرېږئ ودرېدو په ځای ودرېدو، د مد په ځای مدو. تا هغلته څه شي ته ګوري؟ زه څه ته لګیا یم؟ ما ته کښېنه په توجه. نو په خوش آوازۍ او د آدابو سره یې لوستو. نو بیا مو له 10 آداب ویلي چې مخکې به اودس وکړي، مخکې اودس کول د تلاوت نه مستحب دی، او که قرآن رالی نو بیا اودس کول لازم دی. دویم قرآن مجید د تعظیم په خیال باندې مسواک کول، مخکې مسواک کول د څه په خیال باندې؟ د تعظیم په خیال باندې. دریم نمبر قرآن مجید په پاک او په صفا ځای کې ناستل، د قرآن تلاوت کول. نمبر 4 مخکې تعوذ ویلو. نمبر 5 مخکې تسمیه ویلو، اعوذ بالله به ووایې بیا به بسم الله وکړي. نمبر 6 په ترتیل او په تجوید سره قرآن ویل. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، لکه ستاسو د حافظانې چې وایي. نمبر 7 په خوش آوازۍ لب و لهجه سیده به قرآن وی. نمبر 8 جړا به پکې کې، که جړا نه درځي د جړا حالت به جوړي. نمبر 9 د تلاوت کولو په وخت کې به په معنو کې غور کې. نمبر 10 دا تصور به کې چې الله زما سره مخاطب دی، الله ماته بالکل مخامخ دی او زه تلاوت کوم. اوس وایو دویم نمبر 3 بنیادي حقونه. قرآن ویل، د ویلو خبرې وشوي. دویم دی په قرآن ځان پوهول، په قرآن باندې ځان پوهول. د دې لپاره 3 شرطونه دي چې عربي زبان د عربي محاوراتو سره انسان ته ورځي، د عربي ادب سره انسان ته ورځي. نمبر 1 دا دی، د عربي ادب سره انسان ته ورځي. عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي چې کله د قرآن آیات نازل شو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، په روژه کې خوراک کوئ، اسکاک کوئ چې د څو پورې سپین تار د تور تار نه جدا شوی نه. وایي ما نبي علیه السلام ته عرض وکړو چې ما د اوښ یو توره رسی او د دویم سپینه د خپل تکیه لاندې ایښودې ده چې د دې په ذریعې باندې د شپې او د ورځې فرق معلوم کړمه. وایي رسول الله علیه السلام راته وفرمایل ستا تکیه خو سمه غوټه ده، پراخه ده، چې په هغې کې دا پوره افق چې دی دا به کې دننه راشي. ته پوه شوی نه د سیاح یعنی د تور او د سپین د دې نه مراد چې دی د قرآن د شپې توروالی او د ورځې سپینوالی دی. دا اوس د عربۍ محاورات دي، د عربۍ محاورات دي. لکه موږ چې وایو په خندا پسې جړای، په جړا پسې خندای، داسې موږ چې وایو څنګه دا مسلم شریف کې حدیث دی. دویم شرط دا دی چې د آیات پس منظر دا معلومي شان نزول چې کوم صحابو نه موږ ته راغلی چې دا آیات څنګه نازل شوی او د څه له وجې نه نازل شوی، ولې نازل شوی، څه وجه وه پکې په مابین کې. کله چې دا معلوم شي بیا د قرآن په مراد باندې خلک پیږي، کله چې دا نه معلوم بیا د قرآن په مراد خلک نه پیږي. اسلم دا صحابي دی حضرت اسلم ابي عمران دا وایي موږ په د مدینې منورې نه روان شو، په قسطنطنیه باندې حمله کوله. وایي زموږ د لشکر مشر عبدالرحمن بن خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وایي د جګړې په وخت کې رومي لشکر چې کوم دوی د خپلو قسطنطنیه د ښار په دیوارونو باندې وایي د مسلمانانو یو مجاهد چې و هغه ورمنډه کړه او حمله وکړه. یو مجاهد د مسلمانانو تنهایی ورمنډه کړه
عمله پې وکړه. وایي چې کله دا خلکو ولیده چې یو کس یوازې ور منډه کړه نو خلکو شور کو او ویلې چې دا سړی ځان په خپله هلاکت ته اچوي. نور خلک دلته ولاړ دي، د په دشمن باندې حمله وکړه ور منډه پې کړه. او په قرآن کې خدا راځي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، د خپلو لاسونو د وجې نه ځان هلاکت ته مه اچوئ. وایي دا یو کس ویلو، یو تابعي داسې خبره وکړه. نو صحابي ولاړو چې د صحابي نه موږ ته مطلب سمجھ کې راشي. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه هغه ولاړو، وایي دا یاد زموږ د انصارو په باره کې نازل شوی د ځانه مفتیان مه جوړوئ د بېځای. کله چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم د هغه مدد الله وکړو، یعنی مسلمانان زیات شو، اسلام غالب شو، نو موږ انصار ویلو چې موږ به څه وخت دپاره اوس خپل مال او کاروبار ته توجه ورکړو، ځکه اسلام خو غالب شو، خور شو، روان دی، اوس جهاد ته څه حاجت دی. نو په کور کې به پاتې شو. نو الله دا آیات را نازل کړي چې د خپل لاسه ځان هلاکت ته مه اچوئ، چې په جهاد پرېږدئ او په کورونو کې کښېنئ. د دې مطلب دا نه دی چې په دشمن مخې ته دی او ته به پرې نه ورځې، په دشمن به ورځې نو هغه کس یې پوه کړه چې دا مه وایه ښه چې دغه کس ځان په خپله هلاکت ته واچو، هلاکت ته یې نه دی اچولی. د آیات مطلب دا نه دی راته چې کم وي. آیات مطلب موږ ته معلوم دی، زموږ په باره کې نازل شوی. نو دغه شانتې صحابي ته پته چې د آیات سره وجې نه نازل شوی، ولې نازلېدو، وجه پکې څه وه. د آیات د څه وجې نه نازل شوی، ولې نازلېدو، وجه پکې دننه څه پرته ده. نو د صحابي نه به دا علي د دین څو بنیادي مشران دي. یو زموږ دین بانی د دین محمد صلی الله علیه وسلم، دویم د هغه جماعت صحابه دي، او دریم امامان دي. نبی دین د الله نه اغسته، صحابي دین د مصطفی نه اغسته، صحابي دین تابعینو ته ورکړل، تابعی دین د صحابي نه اغسته. دا بنیادی مشران دي، بنیادی مشران دا دي، لہذا دیو ته وګوري. صحیح شو. نو د آیات تفسیر دا به د چا نه تپوس د صحابي نه. صحابي څنګه بیانوي هغه شانتې به په دې پسې ځي. دا نو چې قرآن دې راواغستو په 14مه صدۍ کې دې د ځانه په خلکو ورپیټ کو، د ځانه دې جوړ کو، داسې به نه کې، بلکې صحابي ته به ګوري. صحابي د دې آیات څه مطلب اغستی دی، صحابي د دې آیات نه څه مراد دی. زما په مطلب اوس ورسېدی که نه. د قرآن د آیات تفسیر چې صحابي ویلی چې دا په دې وخت کې د دې وجه نه نازل شوی، وجه دا وه د آیات الله را نازل کو. لکه دلته چې څنګه یو کس ویلاله سړي ځان هلاکت ته واچو، په قرآن کې راځي چې ځان به هلاکت ته نه اچوئ، او ورته ویل له هلاکت نه دا مراد نه، دا آیات دي چې کوم ولوسته دا زمونږ په باره کې نازل شوی. موږ ویل چې اسلام اوس خور شو، اوس زمونږ جهاد ته حاجت نشته، موږ به خپل کاروبارونه کوو، موږ به په کورونو کې ایثار شو. نو الله موږ ته ویلی چې د خپلو لاسو د وجې نه ځان هلاکت ته مه اچوئ. دې نه مراد هغه سړی دی. اوس معلومه شوه چې انسان د دین کار پرېږدي نو دی ځان هلاکت ته اچوي. او دریم نمبر شرط دا دی چې د الله چې کوم مراد دی هغه خلکو ته معلوم شي چې د څه مراد د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه السلام راغل دی، د څه وجې نبی علیه السلام راغل دی، د الله مراد څه دی. لکه عبدالله بن مسعود روایت کوي چې کله د آیات نازل شه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، کومو خلکو چې ایمان راوړ او خپل ایمان د ظلم سره میلاو نکو، ګډ وډ نکو. الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړ، ولم یلبسوا ګډ وډ یې نه کوي ایمانهم، دوی خپل ایمان بظلم د ظلم سره. وایي دا چې نازل شه موږ رسول الله ته ویل چې په موږ کې داسې څوک دی چې هغه ګناه نه ده کړې. ګناه خو نبي نه کوي، عقیده ده ښه، نبي الله د ګناه نه ساتي، او په پرشتې کې د ګناه طبیعت نشته. عام انسانان چې دي د هغوی نه خو ګناه کېږي، د صحابي نه هم ګناه کېږي، خو د صحابي ګناه باندې هغه همیشوالی نه کوي. ګناه شوې ده هغوی بیا دومره خفه دي چې سار له توبه ایستې ده. نو چې کومه ګناه فوري توبه وباسي بیا هغې ته راتله نه کېږي، هغه ګناه لیکلی کېږي. نو هغه ورته وایي چې موږ نه خو ګناه کېږي، موږ نه خو ګناه کېږي. البته الله وایي چې کوم خلک ایمان راوړي او بیا بظلم ګناه هم ترې وشي. ایمان به هغه سړي چې خپل ایمان یې د ګناه سره میلاو نه کو،
اولئک لهم الامن وهم مهتدون، دا به په امن دا هدایت موندونکي دي. نو صحابي ورته وایي زمونږ نه خو ګناه کېږي، مونږ ایمان راوړلی مونږ نه خو ګناه کېږي، نو ګویا چې مونږ په هدایت باندې نه یو. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته مراد د آیات معلومه، ورته ویل د دې ظلم نه مراد ګناه نه ده، د ظلم نه مراد شرک دی، د ظلم نه مراد شرک دی. ګناه د انسان نه کېږي، ګناه نه معافي وغواړي معاف کېږي، البته شرک دی چې شرک نه معاف کېږي، شرک دی چې شرک الکه شرط ګوري، شرک دی چې دا نه معاف کېږي. لکه قرآن کې الله لقمان علیه السلام باره کې فرمایي، هغه خپل زوی ته نصیحت وکړه، یا بنیه لا تشرک بالله، بچیه د الله سره شرک مه کوه، ان الشرک لظلم، شرک ته الله څه ویل؟ ظلم ویل دی. نو د آیات کې یو لفظ راشي او ظلم یو لفظ راشي، د هغې مراد چاته معلومي؟ رسول الله ته معلومي. خلک یو معنا لي، رسول الله علیه السلام بله معنا لي چې کوم د الله مراد دي د هغې نه. نو ورته ویلی چې دا کوم آیات دی، الذین آمنوا کومو خلکو چې ایمان راوړ ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او خپل ایمان یې د شرک سه بیا ګډوډ نه کو، الله یو مانو بس، بیا یې د چا نه سوالونه نه کول، بیا یې قبرونو ته سجدې نه لګولې، بیا یې د دنیا کې د چا نه غوښتنې نه کولې، صرف او صرف د یو الله نه غوښتنه کوله، بوت یې نه مانو. نو دلته دا بی ظلم لفظ چې راغلی د قرآن د دویم آیات نه تفسیر نبی علیه السلام وکړو، هغه ته مراد معلومو. نو دا بنیادی خبرې دي چې دلته د الله کوم مراد یا انسان ته معلومي. دریم قرآن کریم باندې عمل کول. قرآن خلق وای د سره فاره، په قرآن خلق ځان د سره فاره پوي، دې د پاره چې زه پې عمل وکم، ویم دې د پاره ځان پې پویم، دې د پاره چې زه په قرآن باندې عمل وکم. قرآن صحیح مفهوم مراد، د قرآن صحیح مفهوم او مراد د دین مراد د انسان عمل کول دي. په مفهوم د قرآن پوه شم، قرآن ویم، د دپاره چې زه په دې قرآن باندې عمل وکم. په دې باندې عمل کول د عالم په رهنمایۍ کې ضروری دي. په قرآن عمل کول د عالم په رهنمایۍ کې ضروری دي. دا دلته استاد هم لیکل دي، هغه عالم نه به بیا قرآن وي چې نمبر 1 د هغه عقیده ټیکي، دویم د هغه اعمال په خپله د سنتو مطابقي. یو د مولا خو راغستی بیټ دی او په کرکټو کې انټرویانې کوي، د داسې مولا نه به دین نه اوري، دا مولا نه دی. دوه شرایط دي، قرآن باندې کوم عالم نه ځان پوهې، نمبر 1 چې د هغه عقیده ټیکي، نمبر 2 د هغه اعمال د سنتو مطابقي، نمبر 3 د هغه کردار په معاشره کې برابري. ګناه به دې کېږي. human no considered angels، انسان مولوی نو considered angels. مولا پرشته نه ده چې د ګناه ماده پکې نشته، شته، ګناه به دې کېږي، کله کېدی شي وګوري نظر یې ولګي، پوه شئ، کله چې بله ګناه وشي، ګناه جدا شی دی، البته عقیده ټیک ده او اعمال د سنت مطابق. کله ګناه وشو، انسان د ګناه کېږي، دې خوا توجه کوه، ځان نه پوهېږي. ښه اوس د بیټ راغستی دی مولا دی. یو خو مولیان په مدرسو کې کرکټ کوي، خیر کرکټ لازمي دی، جسم ورڅخه کوي یا خاکي کوي، جدا دی. خو دلته مونځ ولاړ دی او دی تل هلته انټرویانې کوي. دلته مونځ ولاړ دی، جومات دی، جومات ته دی نه ځي، او چې په شلم کلي کې کرکټ ویني هلته دی انټروی له منډه وایي، شلم کلي کې خیرات ویني خیرات له منډه وایي، په کلي کې جومات ته نه ورځي، علاقه کې جومات ته نه ورځي. غټ سپېړه موبایل یې پیدا کړی دی، 24 ګنټې هغې ته پروت دی، الله نه پیژني، رسول الله نه پیژني، دفاع د دین نه پیژني، دفاع د صحابو نه پیژني، مسجد نه پیژني، کتاب نه پیژني، او چې کرکټ شي کرکټ له منډې وایي. نو داسې مولانو بیا د مسلو تپوس نه کوئ. او استاد ګومن لیکي فاسألو اهل الذکر، د اهل ذکر علماو نه تپوس د مسلې کوئ. وایي د اهل ذکر علماو نه کم مراد دي؟
ذکر اصل کې واعظ او نصیحت قبلولو ته وای. هغه مولا چې هغه د قرآن حدیث باندې په خپل عمل کوي د هغه مولا نه به بیان اوري. هغه مولا چې قرآن حدیث په خپل منشور ګرځول د هغه مولا مخې ته بکینی دانه چار خان ټپیټه را پاسه په مړی کې بیانونه کوه راځه بیزه چا درته ویلي نه دی او بیانونه کوه او د ځان د شی جوړ کړل ان ټپیټه جمعې منځونه خلکو ته ورکوه د داسې مولا مخې ته به نه کینی په دې ګناهګار بیا خلک نه وجه دا د قرآن آیات وي فاسألو اهل الذکر سوال چې کې د مولانا هغه مولا به اهل ذکري د اهل ذکر اولنې مصداق دا دی چې د هغه خپل سنت د نبی علیه السلام د هغه خپله طریقه د نبی د سنتو مطابقي که د نبی د سنتو مطابق نه د هغه نه به د مسلو تپوسونه نه کوي. ان کنتم لا تعلمون په هغه صورت کې به د مولا مخې ته کینې کله چې ته پیږې نو. اوس موږ ته داسې مولیان په دې معاشره کې معلوم دي چې هغه صاحبان په مسله باندې سره باندې په خپله پیږي نو په مسله باندې په خپله د سره نه پیږي او ښه قابل خلک یې مخې ته ناست یا دغه شانتې جید عالم موجود دی عقیده هم ټیک ده اعمال هم د سنتو مطابق دي او ته هر شی پاسېدا به هم نه کې. د چرګې چې یو بانګي میړی مزه کوي چرګې ته موږ ولې چرګه وایو 20 بانګیانو سه یارانه یالن کې چرګې صدا مزه نه کوي. ها بانګي صدا مزه کوي چې هغه 20 چرګې خزي خزي صدا خاون کوي چې یو خاوني دا نه چې 20 مړونه او د سړی صدا مزه کوي چې سلور خزي کړي که د نبی سنت ده. نو د مقتدی مثال چې ده د مقتدیانو هغه د بانګیانو نه مولا مثال د بانګي دی آته به 500 کسان کینی البته دا مقتدی به 600 بانګیانو ته نه کینی. زما به مراد اوس پوه شئ لکه بعضې سړی که نو کم هلک چې راشي زه به دلته د ماښام نه سبق ویم پلانکي زګین کې به د سهار ویم پلانکي کې به د ماسپښین ویم دا اډو سبق نه وای پیږئ د اډو سبق نه وای. د دې مثال د هغې چرګې دی چې 6 بانګیانې مړونه کړي. ها 10 هلکان راشي او ووایي چې موږ به سهار هم سبق وایو ماسپښین به هم وایو مازدیګر خدای او مولا نه به وایي دوی بیا سبق وایي. دوی مثال د هغو چرګو دی بیا چې یوی بس پوه شوئ زما به مراد ته پوه شئ که نه. نو تاسو به مولا ګورئ قرآن د پاره به مولا ګوري جنازې له به مولا ګوري. عقیده ټیک نه ده په عقیده د یقین نشته. بیا افسوس خبره دا ده فرض مونځ په خپل مولوي صاحب پسې جنازې له غټې ګیرې والا راوستې غټ که په غټو ګیرو والا مولیانو بخنه کېده نو زما جنازه به د کراچۍ تقي عثماني کړي وي او د عبدالله بن ابی بن سلول جنازه زمونږ نبي کړې وه خو منافقو ځان ټیکئ اعمال ټیکئ په جنازو باندې بخنې نشته. ها که ستاسو عقیده ټیک وه اعمال د سنتو مطابقو په تاسو باندې د 2 کسه جنازه وکړي انشاءالله الله به هم بخي 2 کسه دې په تاسو جنازه وکړي خو چې ستاسو عقیده ټیک وه اعمال د سنتو مطابقو الله به هم بخي. او که ستاسو عقیده غلطه وه اعمال هم د پیغمبر د سنتو مطابق نه او تاسو وایئ چې غټ مولا غټه جنازه رب به مو بخي هلې ولې پیغمبر پې جنازه وکړه الله ورته استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کته ولا بخنه غواړي کني غواړي کاویا ځلې ولا غواړي کيو ځلې ولا غواړي نه بخن څوک وایي الله ورته. سمجھ میں آیا؟ یاد ساتئ نرانو دا مسئلې ذهن ته واچوئ په قرآن حدیث د فیدو دپاره د هغه عالم شاګردي کول علم چې حاصلې د هغه عالم شاګردي کول چې عقیده ټیکي اعمال د سنتو مطابق. نو عقیده ټیک کول د اهل سنت والجماعت کوم عقیده چې د نبیو د صحابه وه
دویم اعمال د سنت مطابق، نو اخلاقیاتو سره تعلق راغی د پاره به شیخ طریقت په صحبت کې چې داغه قلبي توجهات، هغه شیخ چې داغه نظر دومره تیزی چې په انسان کې د عمل جذبه پیدا کی او په شریعت ورته عمل کول آسان شي، په شریعت ورته عمل کول آسان شي. د شیخ کته دې ته وای بیعت پیر کته. او د دې به ته یو قصه وکم. د بیعت نه مخکې زه به دومره سس چې زما پیر نه وکړه. دا ما هم یو داسې زه پنځپیرې تېر شوی یم که نه، نو زما دومره سخت مخالفتو د پیرانو سره وسم دی د بعضې سره چې ما ته به چا نوم اخېستم الله خو به سیده جهنم ته ځي. بیا ما یو پیر د الیاس ګومن صاحب شاګردي چې کله وکړه، ما هلته ورته دا پیرتوب هم پکې پیل وکړه چې څه شی ته مراد د پیرتوب نه څه شی راځي. بیعت ما وکړو د الیاس ګومن صاحب سره، بیعت ما وکړو. د دې نه وړاندې په ما کې انتها سستي وه. کتاب هم ګورم، سبق هم ګورم، سنت هم، حدیث مشکات راته په یاد 8000 نه زیات حدیث دي، خو عمل ډېر ګران به، ډېر انتها به ګران. کله چې بیعت وشي انسان دا جسم الله دومره سپک کي که نه او شریعت ته داسې برابر کي دا چې څومره د سنت مطابق پیري، صحیح پیري، په خپله باندې په صف اول کې ولاړي. زمونږ شیخ چې دی په خپله باندې په اول سره عمل کوي. آن تر دې مولانا محمد امین صاحب د روکاړوي دا کتاب چې تاسو یې نه 6 جلده دا دی، فتوحات صفدر 3 جلده دلته دی، مجموعه رسائل دی او 4 جلده خطبات صفدر دی راسه، تریاق اکبر دا ډېر لوی عالم دی. دی وفات شوی دی، دا یې داسې معین استاذ نه دی، یعنی خاص شاګردي ول نه ده کړل، داسې لږه لږه یې کړل. زمونږ شیخ دی وفات شوی، د دا 8 زامن دي غالبا که 6 دي کتاب کې اوله کې لیکل دي. خو کوري حالات غربتو د د وفات نه بعد زمونږ شیخ الیاس ګومن صاحب هغه همیشه د د کور د ښځې لا خاص خرچه لیږي. پیران خو د نورو نه علي، زمونږ پیر یې د کور ته لیږي. ما په خپله د هغه په کلي علاقه کې معلومات کړل چې کم غریب کور دی د هغې خرچه هغه چلی، چې کم غریب کور دی. دا هم یاد ساتئ، کله چې قرباني کوي په غټ اختر کې زمونږ دلته خلک خپې قرباني یوه کوه، او زمونږ شیخ یوه خپله کوي، 4 د 4 ښځو کوي، 4 ښځې دي، یوه د رسول الله دپاره کوي، یوه د صحاباو دپاره کوي، یوه د امام اعظم ابو حنیفه دپاره کوي. الیاس ګومن صاحب داسې زړه، نو چې داسې شیخي خامخا د هغه به چې د دومره پراخه سینې او الزامونه پې خلکو څه ولګول، نعوذ بالله یوه ښځه یې کړې وه دومره څخه الزامونه پې دې بډورو دې ولګول چې د هغې ښځې کومه لور وه استغفر الله هغې سې زنا کړې وه، استغفر الله، چې دا یې ناکام کړو کله جیل ته ویوړ. 25 سال جیل پې ختلی و، 25 سال خوله یادېږي. هلته ټول فوجیان مریدان جوړ شوي. هغې ویل که په دې انسان باندې تاسو الزام لګول دی دا خو فرشته ده. بیا یې دلته نه پرېښوده په ملک کې دغه شانتې لوبې پې کولې، ترکي ته لاړ. اوس پسې موجوده وخت کې د دروغ الزام یې په ترکي کې ولګاو. په ترکي کې دلته د دروغو بریلیانو دغه ویډیوګانې ورکړې د دروغو چې د هلته د 14 کاله جینۍ سه لاس یې وراچیل دی. خدای د ذلیله غر که 4 ښځو خاوند دی، هته د څه شي کمی 4 ښځو
غټي مرکز دی، پیسې کمې ورته نشته، ټوله دنیا یې شاګردان دي. چې موږ معلومات وکړو هغه او دروغ یې څومره ویل، جیل کړی دی په ترکي کې، او هغه موږ ته کلاسونه اغوستو. د جمعې په شپه باندې موږ سره کلاس و، د کم چې فارغ وو د هغې شاګردانو سره، خو سینه وله الله څومره ورکړله، غاټه سینه راډو پروا د چا نه کوي. بلکې موږ وایو موږ بل ته ټینشن ورکوو، موږ ټینشن نه الو. یو بیان وکړو بیان ټول په شک کې شي ته دې شي نو څه به اوس څه کوو، موږ ښه بېغمه د شپې ویده شو، خلکو ته ټینشن ورکړو، ښه بېغمه ویده شو. و زما په مراد به تاسو پوه شئ به. نو دا مې ته دې پسې وکړه چې بیعت تاسو لا دغه یې خو یو صحیح پیر کاته پکار دی چې د هغه عقیده په خپله ټیکي، اعمال د سنتو مطابق. نو هلته به ته خپل حالات وې، زما زړه باندې بوج دی، زما په کور کې دا مسله ده، دا ده، لکه صحابه به چې څنګه پیغمبر ته ویله، داسې یو صحیح عالم ته چې پیري صحیح پیري. زمونږ استاد جي چې دی په شپږو سلسلو پیر دی، که څلورو دی ما ته اوس پته نشته، څلورو بیعت ورته میلاو دی. نو هغه بیا تا ته طریقه درښیي، ښه اته دا نه وي چې هی خبیثه دا چل دې ولیکل، ښه په ارام، ښه په قلاره، ځکه پیر خو خلک نیسي دی له چې ما ته صحیح طریقه وښیي. نو قرآن حدیث عقیده ټیکي، اعمال د سنتو مطابق د یو مولا د هغه نه موږ سبق وایو، خو په دې باندې عمل کول لږ مشکلي، لږ نه ښه ډېرو. کله چې د چا یو پیري هغه څه اټیچي او د هغه عقیده په خپله ټیکي، د اعمال سنت مطابق زندگی تېری، ښه هسې نه چې د پیر په جامه کې خنزیري تشه الواته پروتي زما په شان، هغه که نه. دلته خلکو ته پته لګېدل چې دا داسې پیر غونتې کې دی، نو دوه درې قسمه الواګانې راوړي، ښایي نه څوک شته ویم یې نو بیا یې کېدای شي بنده کړي. اکثر خلک داسې کوي چې دې وویله بیا یې بندوي. حلوا به زمونږ د نبي خوښه وه. کوم خلک چې حلوا خوارې په خپله ښځو ته ناستې پیسینې تیالې ته ما ته حلوا خور وې دله پوهېږئ، زه یم حلوا خور. ولې حلوا د څه دپاره ده؟ د سپي دپاره ده که د انسان؟ ولې زه سپی چې انسان یم نو بیا به خورم نه؟ پیغمبر به حلوا خوښوله، کله به چې ورته راوړی شوه خوښوله به یې، خوړه به یې. نو موږ د پیغمبر امتیان یو، زموږ د پیغمبر به خوښه وه، زموږ هم خوښه ده. یا نه ټیک ده که نه؟ چې کله هم زړه ډېر خفه کېده یا طبیعت هم سختېدو، زړه هم خفه کېدو یا طبیعت هم سختېدو، دې خوا ګورئ ما تاسو ته ویلي که نه چې صراط مستقیم کور درته زه کوم، نو زه ته د صراط مستقیم مراد دا ده چې تاسو ته صحیح لار معلومه شي. پوه شوئ؟ صراط مستقیم وایي نیغې لارې ته. کله هم طبیعت سختېدو، کله غوسه ډېره درتله، دا ډېر روان دي. ښه سړي استاد دومره پیږي، دومره الله دې رحم وکړي. په ځینې خبرو باندې دلته زموږ دا مشران ډېر ټیټ پیږي. دا خو ما مشکات کې ویلي دلته چې د کم انسان طبیعت سختېږي، غوسه ورته ډېره ورځي، دته چې تا حلوا ورکړې څه وخت که نه دې حلوا کې الله داسې ارامتي بیخي رقت در زړه سم نرمۍ د حلوا زړه نرمېږي. زموږ نبي به خوړه، کله چې انسان بیماري که نه طبیعت یې سختې خبرې پې بدې لګي، خو چې تاسو ورته حلوا ورکړه دی ډېر نرمېږي. ټیک دې حلوا کې دا علماو لیکل دي، ښه نو بد شی دی. لکه یو کلی و، خلک یې رالو او پولیسو ته ویل چې پولیس صاحب دلته سپي راځي د دې غار نه. او سهار چې زه راتلم والله یقین وکړئ 15 به په دغه زوګین کې بر غوپاره یې وکړو، ما یا الله رحم وکړي موټر سایکل مې داسې راوشتی دی چې روغ به یې که څه ځای به پکې روغ پاتې که نه. نو وایي دا سپي مړه کوي. پولیس ورته ویل نه یې وژنو په فایرینګ منه ده. هغې ورسه بله لوبه وکړه، حلوا یې پخه کړه، سپو ته یې واچوله، سپو به څوک نه پرېښوده.
هغه به اول په ځنګل کې و چې کله پیالو وخوړه رال په اکلو کې د کورونو مخې ته کېناستو او د کورونو څوکیداري شروع کړه. ولې اول یې زړونه سخت و چې الوی وخوړه د ظالم بچي راله کورونو څوکیداریانې شروع میره پوهېږې نو الوا چې ده دا بد شیز نه دی ښه. زه دا نه یم زما خوښه د پیغمبر علیه السلام به خوښه وه. خوراک کې هر شیز چې دی که سابه و هم به هغه چې خوښ و او به یې خواړو که به یې نه و خوښ څه به یې نه ویل بس پرې به یې ښودو. تاسو پوهېږئ ولې عایشه دا نه وایي چې پتون به یې خوښ و د بیزې سخي. نو تاسو بس وایئ چې مولا غوښه خوري نو الله غوښه خور دی. نه پیغمبر هم خوښه وه عایشه وایي. نو خپل پیغمبر هم چېرته کتلی یو دور په هغه د غریبۍ و یو دور پې داسې راغی چې په عربو کې د پیغمبر په شان اوښ د چا ساړه و ناست سورلي او چې اوس مولوي صاحب په ټوډي کې کېناست هلکه مولا هم دنیا خور شوی دی ګاډي کې ځي خدای دې غرق مکه دین وګوره اسلام وګوره شریعت د محمد